أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. رب العالمین انسان لا یو رکوټ غوندې اندام ورکړی دی چې هغې ته ژبه وایي، عربی کې ورته لسان وایي. دا ژبه یو پوټینې غوندې اندام دی او د غوښې یو وړه غوندې ټوټه ده، خو کمالات هم ډېر زیات دي او نقصانات هم ډېر زیات دي. دا ژبه که یو سړی په ښه کې استعمال کی دومره کمالات دي چې د هغې اندازه نشته، او دا ژبه که یو سړی په بدو کې استعمال کی تاوان او نقصان یې دومره دی چې دومره د بل څیز تاوان او نقصان نشته. په دې ژبه که ذکر کې لوړ مقام پہ حاصلیږي، په دې ژبه که درود شریف وی لوړ مقام پہ حاصلیږي، په دې ژبه که استغفار وی الله ته پرې ډېر لوی نزدېکت حاصلیږي. په دغه ژبه که یو کافر الله په دربار کې توبه وباسي د 200 کالو کفر او ګناه په الله بخي. په دغه ژبه که څوک ښځې سره په خوشحالۍ خبرې وکړي الله پې ثواب ورکوي. په دغه ژبه که ښځه خاوند سره په مینه خبره وکړي الله پې اجر ورکوي. په دغه ژبه که یو مسلمان بل چاته صرف رکوټې غوندې ټکې ووایي چې السلام علیکم ورحمت الله الله پې اجر ورکوي. په دې ژبه چې سړی انټوشي وکړي او دی الحمدلله وایي ثواب دی پې. په دې ژبه که بل چا انټوشي وکړه او تا وی یرحمک الله بیا پکې ثواب دی. په دې ژبه که د بانګ ووی ثواب دی، که اقامت ته وکړو ثواب دی، که تلاوت ته وکړو ثواب دی. په دې ژبه که د مسلمان ته لاره وښودله بیا پکې اجر او ثواب دی. خو که دا ژبه یو مسلمان د 100 کالو مسلمان په یو پوټینې ګناه کې استعمال کړه نو دی پې د ایمان نه خلاصېږي او کافرېږي هم. ګورې په دې ژبه که تا غیبت وکړو لویه ګناه دې وګټله، په دې ژبه که تا کنځل وکړل بیا دې لویه ګناه وګټله، په دې ژبه که تا مسلمان ته سپک وکتل او د مسلمان ټوقه دې وکړه بیا لوی جرم او ګناه ده. او په دې ژبه که د پلار سره ستغه وکړه، مور سره دې ستغه وکړه، یا پلار ښځې بچو سره ستغه وکړه بیا پې ګناه حاصلېږي. ګوره وړه غوندې ژبه ده، نقصانات یې څومره دي او فایدې یې څومره دي. دومره غټې فایدې چې د هغې څه انتها نشته. حضرت یونس علیه السلام خپل قوم ته دعوت وچلو او الله ورته ویلي چې دې قوم ته دعوت وچلوه. دا قوم د خدای مسلمان کی نینوا خار ته الله لېږلی، دا قوم هم پردی قوم لګیا دي ورته نصیحتونه کوي قوم ایمان راونړ. اخره کې تنگ شو یونس علیہ السلام الله ته وی الله ز سوکم وی دې قوم لاخری او دمکی ورکا ورته وایا چې ستاسو باندې د الله عذاب برازي. عذاب بسنګي
لومبی 3 ورځې به د مخونو شکلونه زیړ شي، بیا به 3 ورځې ستاسو د مخونه سره شي، او بیا 3 ورځې به مخونه تک تور شي، او په 10مه ورځ به د الله قهر او عذاب در باندې راځي. اوس هم خوښه خپله د ایمان راوړی او که نه راوړی. حضرت یونس علیه السلام قوم ته دا ټولې خبرې واورولې، چې وویرولې نو په کار ده چې یو قوم ته د الله سخته واورئ، د الله د طرف نه دمکی ورکې او دا قوم پوه شي او توبه وباسي. خو بعضې قوم ناپوهی هغه چې عذاب پې راشي خو خدای ته چغه وباسي. قرآن شریف کې الله فرمایي خو چې کله راحت راشي نو بیا ته غار څه یېري، بیا ته دا یېري چې پرون خو په ما تکلیف راغی او ما توبې استې، پرون خو مې زوی ناجوړه او ما توبې استې، پرون خو ما ته دشمني لانجه جوړه شوه ما توبې استې، او اوس به هغه توبه یېره شوه، د خدای قهر او غضب رانه یېر شو. نو بعضې قمقل خلکي دا قوم قمقلو بېوقوفانو یونس علیه السلام ته به سزاګانې ورکولې، او یونس علیه السلام ته وی ځه مونږ سره دا خبرې مه کوه. خیر الله په حکم یونس علیه السلام دې دا دعوت اوچلو، دا دمکی یې ورکړه، قوم اونه منو دې ته را روان شو. بار روت او وره الله چې ورته ویلي خو د الله خبره خو ټیکي. بار روت او په دې سوچ کې دی چې 10 اخیری ورځې د دوی د ژوند پاتې دي، اوس به عذاب شروع کېږي. نو دا یو پوټې غوندې یونس علیه السلام دا یو چلو کو چې الله سره مشوره ونه کړه چې خدایه زه څوکم زما څه حال به دلته ایثار شم او که بل کلي ته لاړ شم، ځکه د پیغمبر ډیوټي خو د الله د طرف نه نو زما ډیوټي به څنګه څه وکړمه. الله سره دا مشوره ونه کړله او دې د کلي نه لږ بار راووته، چې راووت یو شپونکي و ګډه چیلی را په مخه کړې وې د نینوا نه را روانو. یونس علیه السلام ته تپوس وکړو وی د نینوا د خلکو څه حالت دی؟ وی ټیک ټاک اسم نشته. وی ته د هغې کلي نه رالې؟ وی هم هغه کلي نه رالم. وی خلکو باندې څه تکلیف عذاب خو نشته؟ وی نه نه خلک خو خوشحاله دی او ښه عیش و عشرت کې دي او ښه برابر دي. باس چې دی واورېدل نو زړه کې لږ غوندې مایوسه ګیلمن شو چې خدایه تا خو ما ته ویلي چې 10 ورځې پس به عذاب راځي، 10 نه 15 شل تېرې شوې، هغې باندې خو عذاب رانغی. منځ کې څه چلو شو؟ منځ کې چې په هغوی د عذاب اثرات رالل، په لومبو 3 ورځو کې رنګونه چې کله زیړ شو بس دوی پوه شو چې مونږ ته یونس علیه السلام ټیک ویلی دي. علیه شابه یونس علیه السلام پسې ګرځی خو دی خو نو. بیا پکې یو کس دا خبره وکړه چېرې ما د یونس علیه السلام پیغمبر نه یو خبره اورېدلې وه چې الله کلم په چا عذاب راولیږي او دا خلک الله ته بخنه غواړي او توبه استغفار وکړي الله معاف کوي. هله راځئ چې خدای ته جړه شروع کړو. که یونس نشته نو خدای خو شته که نه؟ الله شته. بس خلکو دا چلو کو چې ټول د کلي نه بار ووتل او یو چغې الله ته جوړې کړې، داسې چغې جوړې کړې چې دوی څاروو نه بچي جدا کړل. نو څاروو بچو پسې چغې والې او بچو په هغه خپلو میندو پسې چغې والې، او د ښځو نه خپل بچي جدا کړل. نو ښځو خپلو بچو پسې چغې جوړو کړې او بچو میندو پسې چغې جوړو کړې او دوی خپله الله ته چغې جوړو کړې او شور شغرب او یو چغې او کوکې شوې په دا کلي کې. په لومبۍ 3 ورځې خو رنګونه زیړو، ورپسې 3 ورځې کې رنګونه سره شو، ورپسې 3 ورځې کې رنګونه تور شو او د الله عذاب د وریځې په شکل کې را روان دی. اوس خو چې دوی چغې جوړې کړې نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا یو خصوصیت شو چې په کوم قوم عذاب راغلی دی ابې ته بیا لر کړی نه دی الا قوم یونس، مگر صرف د یونس علیه السلام قومو چې راغلی عذاب مې ته لرې کړ. وی وجړل، توبهګار شو او د یونس علیه السلام دین قبول کو او خدای پاک ته هغه عذاب لر کو. خو یونس علیه السلام ته خو پته نشته کن، علم غیب خو یو د الله خاصیت دی، یو خدای ته پته لګي انسان ته خو پته نه لګي. دی روان شو چې وویرېدل شپونکي نه چې قوم د ټیک ټاک دی. د دې قوم یو رواج ورونو
رواج یې دو چې کله به دروغ د دوی مخکې چا اوی وجبې بس اوس که دې قوم له زه ورځم وایي به چې مونږ ته دروغ ویلو عذاب خو رانغی مړ مې نه کي میانځ کې خو قوم پې مسلمان دی او قوم خو ورپسې ګرځي منډې ترړې وی دې خبر نه دی غریب نو دې کشتۍ ته وخت دغه علاقې نو سفر کوي هغه سمندر دریاب د غټه کشتۍ ده کشتۍ چې د منځ ته ورسېدله نو کشتۍ باندې سیلاب راغی او طوفان راغی غر کېدو باندې شوه هغه زمانه کې به دا رواج و چې کم رایې به د خپل مالک نه وتښتېده نو کشتۍ ته چې به وخت نو کشتۍ به غر کېده نو خلکو به هغه مرایې معلوم که هغه به دریاب ته وغورځو نو کشتۍ به روانه شوه نو چې کشتۍ ګرداب ګیره کړه او خلک پکې په شلګونو سوونو ناستي غر کېږي نو د کشتۍ مانګي چغه کړې وی شابه کم رایې د خپل مولا نه تښتېدلی دی الی شابه هغه مرایې ځان وښایې چې هغه ور وغورځو چې باقي کشتۍ غر کېدو نه بچ شي چې دی اوې نو حضرت یونس علیه السلام پاسېده او پوه شو چې دا خو زه د الله د حکم انتظار مې نه دی کړی او کشتۍ ته ختلی یم امرایې خو زیمه بس پاسېد وی زه هغه امرایې یم زه د مالک د حکم نه بغیر راغلی ما ور وغورځوې خلکو چې وکتل نه ته خو ډېر نیک سړی تا مخ خو رڼاګانې کوي ته نه بل څوک دی قراندازي پکې وویستله او د ده په سر به راخته قراندازي پکې وویستله او د ده په سر به راخته بیا قراندازي پکې وویستله بیا د ده په سر راخته بهر کې دریاب ته وغورځو زما هغه اخري ټکي له راځم دریاب ته چې وغورځو نو یو کب الله ورته مقرر کړی و کب خوله وازه کړه او یونس علیه السلام یې الواق تیر کړ غونډې تیر کړ او چې څنګه تیر که الله کب ته وایي چې ګورې دې ما ستا خوراک له ستا خېټې نه دی در رسولو دا ستا خوراک نه دی دی به نه ته ازمې او نه ازمولی شي بس دې زما د حکم تعمیل یعنی ما تپوس نه دی کړی او وطن یې پرېښی دی او روان شوی دی نو دې ما جیل کې بند کړی دی ستا دا خېټه د یونس علیه السلام دپاره جیل دی بالکل کب لګیا دی په دریاب کې چکرې لګیا دی او که ته وایې چې دا په کب کې په ګېډه کې دی جمدي څنګه پاتې شو نو د مور په ګېډه کې ماشوم جمدي څنګه پاتې وي دا خو د الله نظام دی خدای پاک چې چاله جون ورکوي نو د کب په ګېډه کې موله جون ورکوي خدای پاک چې چاله زندگی ورکوي نو چینجیله د په کاڼي کې دنم رزق ورکړی دی جون وله ورکوي دا خو د الله نظام دی کب لګیا دی او صاحبه منډې ترړې په دریاب کې وی او د کب دا سرمن دا الله داسې کړه دته لکه د شیشې په شان دی او د دریاب چې څومره مخلوقات دي دا ورته ښکاري او کب لګیا دی سمندر دریاب کې یو سر نه بل سره پورې په منډو سر دی او دی ورکې پروت دی هلته سوی دی کب کله ویخله خټې له لاړ شي هلته سوی هلته یو ټکې وی سبحانک څنګه دی ربنا ظلمنا ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت فنادى في الظلمات دا آیات میرا یاد شو فنادا فی الظلمات پاغه تیارو کې الله ته چغه کړلې فنادا تیاری سدي د شپې تیارم ده د دریاب تیارم ده د کب د ګیړې تیارم ده هلته فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین خدای ته د هر قسمه عیب نه پاکې زه دا نه ویم چې ما سره دې ظلم کړی دی زه ویم چې دا زیاتې ما ځان سره کړی دی ګناه نه وه که خدای منې کړی و او دې ته نو بیا به ګناه وه خدای خو منې کړی نو خو پیغمبر نه چې معمولي غوندې غلطي موشي ګناه به نه نو د پیغمبر نیوک بیا سخت دی لکه یو نږدې زوی دی او هغه غلطي کوي نو پلار وایي چې پردي کوله تا ولې کوله
نو هغه نږدې وي نو هغه له څپېړه مضبوطه ورکوي. نو الله وایي فنادا فی الظلمات، په هغه تیارو کې الله ته چغې ووالې او څه وایي الله اله الا انت سبحانک، خدای ستانه بغیر د عبادت لایق بل نشتا. الله ته د هر عیب نه پاکې، تا ما سره هیڅ ظلم نه دی کړی. انی کنت من الظالمین، زیاتې ما کړی دی. په کار دی چې ستا نه مې تپوس کړی وي چې خدایه لاړ شم دې کښتۍ ته وخېږم او کو نه خېږم. اوس وروڼو واورئ، اوس دغه کب په ګېډه کې حضرت یونس علیہ السلام قید دی. هلته کې اسمان کې د عرش نه ګیر چاپېره چې کومې فرشتې دي، اسمان کې چې د عرش نه ګیر چاپېره کومې فرشتې دي، هغوی الله ته وایي الله یو اواز اورو د سور وزو نه، خو ډېر زیات د لرې ځای نه د اواز راځي، ډېر د لرې ځای نه د اواز راځي او ډېر د عاجزۍ جړا ده ورسره، ډېر د عاجزۍ اواز دی او ډېره جړا او فریاد ده لکه چې خدایه څوک چا کلک نیولي او په هغې کې هم دې لګی او تا یادی. دا څه مسله ده؟ الله وی او دا ما حضرت یونس گیر کړی دی، د کب ګیړه مې ورته هغې کې مې جیل کې اچولی دی او دا تاسو چې اوس اواز اورئ نو دې وخت کې هغه کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه د پاسه پروت دی او دې لګیا دی زما نوم اخلي. نو فرشتو الله ته چغې کړې چې الله ته خو یې معاف کړه، دې معاف کا. نو کب الله راوویسته، الټی کو یونس علیه السلام یې د دریاب په غاړه باندې وغورځاو. بیا الله پې د کدو بوټي زرغون که، هغې پې سورې که او یو چیلی به راتله صحرایي، هغې به ورته هغه خپله غولانځه مخکې کړه، هغه به یې څکل، هغې سره الله تعالی سرمن هم پخه کړه او الله تعالی برابر کړ. لیکن رونو اوس هغه بنیادي خبرې له راځم. د یونس علیه السلام واقع مې صرف دې دپاره ذکر کوله. قرآن شریف کې الله څه وایي؟ فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. الله وی کدی یونس علیہ السلام د کب په دې خېټه کې زما تسبیح نه وی نو تر قیامت پورې به مې د کب په دې ګېډه کې ساتلی و، دې کب له به مې جون ورکړی و قیامت پورې او دی یونس ته به مې جون ورکړی تر قیامت پورې او همدقه جیل کې به پروتو. خو چې زما تسبیح وی چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نو د کب د ګېډه نه مې راوویسته. اوس دا دومره لوی فضل چې په حضرت یونس علیه السلام اوشو پسو شو. د کب په ګېډه کې نه مالی عبادت نه دی کړی، نه چاله زکات ورکړی دی، نه صدقه ورکړی دی. د کب په دا ګېډه کې بدني عبادت نه دی کړی، بدني څه مونځ یې پکې نه شو کولی او نه پکې کړی دی، نفق دې پکې نه کولی شو نه پکې کړی دي، روجه پکې نه نیوی شو نه پکې نیولې ده، حج پکې نه کولی شو او نه پکې کړی دی، دعوت الله پکې نه کولی شو نه پکې کړی دی. په کوم ټکي الله د قیامت پورې د عذاب نه بچ کو، د قیامت پورې د نیوکې نه په کوم ټکي خدای بچ کو؟ د ژبې په دې پوټیني ټکي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. د ژبې کمال دی وسولې ده پوټې غوندې دا ټکې به وي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا د ژبې کمالات شو. نو ژبه کې دا کمال دی چې حضرت یونس علیه السلام د ژبې د برکت نه د کب د ګېډې نه راووت. او بل خو تاوان هم اوس وګوره، یو سړی دی چې بله فایده هم درته رښتیا وښیم، یو سړی دی چې هغه 500 کاله او 300 کاله کفر کړي، کفر، او دې په آخره کې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه شهادت ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو فرشتہ خدای پاک مقرر کړی ده، هغه دا کلمه شهادت ذره والی الیه یرفع الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه.
اللہ قرآن شریف کی فرمائی چې خیر خبر اللہ تا فوراً رسیگی او کلمه طیب گوره خو خبرو تم وی او کلمه طیبه تم وی کلمه طیبه تا لا الہ الا اللہ تا کلمه طیب ویل کیگی نو چې دې سړی دا کلمه شهادت یو دی مسلمان شي د 300 کالو 400 کالو د کفر نه پس نو دا فرشته دا کلمه والی الله ته وړي نو چې د اسمان دی منځ ته ورسېږي نو یو بله فرشته د بره نه را روانوي هغه د سره میلاو شي د دې فرشتې نه تپوس کوي چرته روانې وی بره عرش معلا ته ځم الله له روانې وی څه کې وی یو بنده او کافر او مسلمان شو او کلمه شهادت وی هغه کلمه شهادت دغه بنده الله لوړم دغه بنده هغه کلمه شهادت الله لوړم هغه فرشته د بل نه پوښتنه ته څه کې ته چرته روانې وی د الله د عرش نه را روانې چرته ځې دی کم بنده چې کلمه شهادت ویلې دی دله ورځم او د الله سره وله کینم نو له سره ورته څه کې د الله د طرف نه د معافی اعلان او زیری ورکوم الله د طرف نه د معافی اعلان او زیری ورکوم دغې له روانې ګوره فرشتې لا دا کلمه رسول نه ده او الله زیری ورته رالیږلی دی او د دنیا د عدالت او د خدای د عدالت منځ کې فرق دی دنیا کې چې جج څوک بری کی که نه د قتل مجرم دی یا بل مجرم دی او جج اولیکي چې دی ما بری کړ نو دا فایل باندې خو اولیکي چې بری شو خو هغه فایل ختمیږي نه هغه پروتي ججانو سره دا فایل دریاب ته نه غورځئ خلک وی کیس فایل شو کیس فایل شو څه مطلب چې بس دا بند شو دا کیس پروتی په دا کاغذونو کې سزا نه ورکوي بری شو خو دا کیس پروتی دا محفوظ پروتی لیکن دا خدای نظام ته ګوره الله د چې دا 300 کاله کم کفر کړی دی او خدای ته کم کنزل کړی دی ځکه کفر خو خدای ته کنزل دی کنه چې ته وایې خدای تعالی لور ده نو دا دې ورته کنزل ونه کړل نبی الله فرمایي الله ډېر مهربانه بادشاه دی حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په بخاری شریف کې راځي نبی علیہ السلام وایي چې الله وی حدیث قدسی دی چې دا بندگان ما ته کنزل کوي او زه بیا م رزق ورکوم دی ما ته کنزل کوي زه بیا معاف کوم کنزلی څه دی کنزل یې دا دی چې وی خدای له لور ده او خدای له زوی دی نو دا دی خدای ته کنزل وکړل ښځه دې وله ثابته کړه او شهوت دې وله ثابت کړه نو خدای له شهوت نشته ښځه دې وله وګڼله خدای له ښځه نشته بچی دې وله ومنه نو پلار خو بچي ته محتاج ی نو تا خدای محتاجه که دا کنزل نه شو نو څه شی شو نو 300 کاله دې سړي کفر کړی دی نو چې خدای کله معاف کی په دا پوټینه ټکي چې دی وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پوټې ټکې نه مونځ کړی دی دا لازمه نه ده چې ته د کلمې شهادت ووایې نو مونځ به کیله او ماف کېږي کلمې شهادت ووایې نو 100 روپۍ به خیراتي ورکې هله به ماف کېږي کلمې شهادت دې ووایې نو حج به کښې نو هله به ماف کېږي کلمې شهادت دې ووایې نو 100 روجې به نیسې هله به ماف کېږي دا پکې نشته دقه یو جبه کې کمال جبه کې کمال کلمې شهادت تی اوی او 15 منټه پس مړ شوی زه جنت ته نیغ په نیغه جنت ته ځه کمال د دقه جبې دی نو ګوره اوس دا دنیا د عدالت او د خدای د عدالت فرق وپېژنه چې د کلمې شهادت اوی کیس فایل کیږي نه چې خدای سره به ټیک ته وی لیکل چې سړی بری شو له دوزخ نه خو کیس په پروتي نه هغه فایل مکمل د ده په عملنامه کې او د خدای سره په کتابونو کې چې د کوم کفر او ګناه وه ټول میټو شي ختم شي ختم او یو بل ټکې واوره فرشتو ته چې کوم کرام الکاتبین ته دا پته ده چې د کفر کړی دی او 300 کاله خدای ته دشمني کړې ده دا هغه فرشتو د زړونو نه مغه ګناهونه خدای هیر کي چې هسې نه د قیامت پر دوی د خلاف ګویو نه کي دا فرشتې را دې سړي خلاف
ګویو نه کی نو د کتابونو نه ولا کفر او ګناهونه هغه د خدای کنځل روان کی او د فرشتو نه مولکي دا د الله نظام دا د ژبې برکت شو د ژبې یو ژبه د پټې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من یضمن ما بین لحیه و ما بین فخذیه یضمن لی څوک به ماله دا ذمه داري راکړي چې د دې دوو غوښو حفاظت به وکړي یو غوښه د دواړو جامو په دا منځ کې ده او دویمه غوښه د دواړو ورونونو په دا منځ کې ده چې څوک ماله دا ذمه داري ورکوي نو زه به اضمن له الجنه دله به زه د جنت ذمهواري ورکم جبه د کمال شیم دی قسم په خدای سړی په کمال تم رسیږي خو جبه د تاوان شیم دی سړی په تباه کیږي د دې جبې د لاسه د قبر عذاب دی ګوره نبی علیہ السلام په معراج کې یو قوم لیدلی چې بل یو فرشته لیده چې یو سړي ته به د خوله کې یو کونډه یو سیخ واچو او دا به وله داسې راښکله چې دا سپیمې او دا شونډې دا به د سټ ته راورسېدې یو چیر به پکې ولا واچو بیا به ولا دی بل طرف ته هغه چاړه کېښوده او یو چیر به پکې واچو او دا شونډه او دا سترګه او دا سټ به دی نیم سټ ته راورسېدل او دا چل به کو یو طرف به جوړېده او بل به ولا بیا شلو نو تپوس وکړه نبي علیہ السلام د فرشتو نه وی دا سړی څوک دی په لوی عذاب کې ګیر دی وی دا ستا د امت دروغجن چې په دې ژبه دروغ وی تر قیامت پورې دا د قبر عذاب دی د قبر عذاب شو نو رونو جبه ښه شیم دی خطرناک شیم دی ګورې جبې چې کم خلق رسول دی رسېدلی دي او چې کم خلق یې غورځولی دي نو غورځېدلی دي او تاسو ته خو پته ده کړه چې شیطان ابلیس امام غزالی رحمت الله علیه په دې منهاج العابدین کې لیکلی دي د 80,000 کاله د خدای عبادت کړی دی 80,000 کاله د الله عبادت او دومره عبادت یې وکړ چې بیا به دې په اسمانونو کې فرشتو سره اوسېده خو چې الله ورته وی آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه سجده خو یې ونه کړه لیکن چې الله ته ته په هغه سجده یې راونه شړه چې دې ونه کړه په هغه سجده یې راونه شړه چې او سجده دې ونه کړه او شبه ده ذلیل مې کړی نت موقع ورکړه تپوس ته کوي چې سجده دې ولې ونه کړه چې ما درته حکم وکړو نو تا سجده ولې ونه کړه نو دی ورته څه وایي باز د دې ژبې په دا ټکي څه وایي وی خلقتنی من نار وخلقته من طین زه دې اور نه پیدا کړم او دې د خټې نه نو زه دته سجدې نشم کولی وی خبر وکېږه اوس هغه ټوټېني ټکي باندې د دغه شیطان د 80,000 کالو عبادت څه شو دا لال ختم شو دا جبه شو زه به در یو خشته مزیدار مثال درکم یو سړی دی او یو پردی ښځه ده دې پردی ښځې ته نږدې کېدی نشي دې پردی ښځې له ګوتې نشي وروړی که ګوتې وله یوړې د هغه جینۍ پلار او ورونه به راپاسې ښه تا زمونږ لور خور له لاس راوړه تا زمونږ لور خور له ګوتې راوړې ګوتې څه کې په بد نظرم ورته نشي کتی په ښه نظرم نشي کتی وی ته په لار کې ناست وې او زما لور ته دې کتلی دي زما خور ته دې کتلی دي قسم دې لاس وړل خو څه کې خبرې څه کې چې کتیم ورته نشي هلکه کیدی شي داسې نه لیکن دغه پردی جینۍ او پردی هلکه چې کله نکاح ته دواړه کینی او یې وکیلان کینی